السلام علیکم. نن څلور ډیر اهم خبرې دي. یو چې دی هغه د قومونو د عظمت او دغه دپاره دی چې قومونه څنګه ترقي کوي، د قانون احترام چې کوي، او درې زمونږ د ملک دپاره دی چې د قانون احترام نشته نو څنګه تبعیت یو. اولنی خبر د امریکې نه دا دی چې د جو بایډن زوی اعتراف وکړو چې هغه 14 لاک ډالر ټیکس پټ کړی او د هغې چې اعتراف د دې انویسټیګیشن د ډېرې مودې راسې روانو، اوس هغه اعتراف وکړو نو هغه ته جیوري 14 سال قید او 2 لکه ډالر جرمانه وکړه. د جو بایډن زوی، د امریکې صدر، د دنیا سوپر پاور صدر چې دی خپل زوی د ټیکس د فراډ نه بچ نه کړو، 14 سال قید او 2 لکه ډالر جرمانه شوه، ځکه چې هلته میډیا آزاد ده، هلته سیول سوسایټي آزاد دی، هلته کې قانون مضبوط دی، هلته قانون د سیاستدانانو او د جرنیلانو محتاجه نه دی. نو دغه د هغې د کامیابۍ وجه ده چې امریکا په دنیا کې سوپر پاور دی او صرف یو شی دی چې رول آف لا دی. د قانون خلاف ورزي چې هر چا وکړه، کو هغه مالدار دی، کو غریب دی، کو جرنیل دی، کو جج دی، کو بیوروکریټ دی، کو وزیر دی، ابه سزا دی. او کو نه هغه د قانون احترام کړي نو هغه باچا ګرځي، ځکه امریکا سوپر پاور دی او په ټوله دنیا حکومت کوي د قانون د حکمرانۍ د وجې. دویم خبر زمونږ د ملک نه دی چې تاسو کتلی په کارساز کې نتاشا اقبال چې په ګاډي باندې 15 کسه اوچه کول، 2 پکې مړه شو، بیا هغه جیل ته لاړه نه بتله، ځکه چې پاکستان کې قانون د مالدار سړي ته هیڅ نشي ویلی، مالدار او طاقتور سړي ته قانون هیڅ هم نشي ویلی. خو د سوشل میډیا خبره ډیره راچوته کړه نو ججان او پولیس او ادارې ډیرې په دباو کې رالی نو یو څو ورځو یې جیل ته کړه او بیا هغې اوس د دیت قانون استعمال کو. دغه خلک د اسلام په خوا نه دي ورغلي، خو چې کله اونخلي نو د دیت د اسلام د دیت قانون باندې استعمال کو او هغه خلکو له 5 کروڑ 50 لاک روپۍ باندې ډیل شو او نن عدالت کې پیش کو چې دوی سره زموږ سولانامه وشوه، یو کس به د دوی نوکر کو په خپله یو کمنۍ کې او 5 کروڑ 50 لاک باندې ډیل شو. نتاشا اقبال صفا باز شي ګرځي به او قانون صرف د غریب د پاره دی. نتاشا اقبال غونته خلکو ته قانون په پاکستان کې هیڅ هم نشي ویلی. دا ډیر د افسوس خبره ده، خو په کار دا ده چې غریب سړي خو پیسې واغستې، خو چې ریاست خو له سزا ورکړي چې دې غریب خو معاف کړي خو قانون تا نه معاف کړي، نو دا قانون زموږ په ملک کې هسې مذاق دی. دریم خبر دا دی چې د پاکستان کې دی وخت کې زمونږ محترم ډي جی ایس پی آر صاحب وایي چې پاکستان کې زمونږ په سیاست کې څه تعلق نشته. زما غونته ساده سړی خو په هره خبره یقین کوي، زما په دې اعتبار دی، خو زمینی حقیقت داسې نه دی. په هر سیول ادارې دی وخت کې سربراہ چې دی یا د فوج ریټایرډ جرنیل دی یا حاضر سروس جرنیل دی. نن لاهور های کورټ یو ډېر تاریخي فیصله ورکړه، یو ښځه د اشفا کامران نومې دی، هغې کیس کړی و چې دې وخت کې د نادرا چیرمن چې دی هغه یو سیټینګ جرنیل دی، د سیول ادارې مشر یو لیفټیننټ جنرال منیر افسر نومې دی هغه دی، او هغې هغه کیس وګټو او های کورټ وی چې سیول ادارې حاضر سروس جرنیل مشر نشي کېدی، هغه فوري وی چې دا د عہدې نه لرکې. نو په تاسو کو وګورئ د هر ادارې مشر نن سبا یو ریټایرډ جرنیل دی او دا اوس پکې داسې قانونونه راغلي چې اوس حاضر سروس هلته کې مزیدي دلته هم مزیدي. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. څلورم خبر ډېر اهم دی او د دې ملک د قسمت سره څنګه دا حکمرانان لوبې کوي، هغه د نیب ترمیم قانون. کله چې د رژیم چینج وشو او جنرال باجوا او جنرال فیض په سیاست کې 100% مداخلت کو، زموږ ډي جی ایس پی آر صاحب خو وایي چې زموږ سیاست سره تعلق نشته، خو دې اعتراف بیا مولانا فضل الرحمن هم کړی په یو انټرویو کې چې موږ ته جنرال باجوا او جنرال فیض راوغوښتو او وایي چې تاسو د عدم اعتماد د عمران خان خلاف راولي. بیا د دې اعتراف وزیر دفاع خواجه آصف په یو انټرویو کې کړی چې موږ ته جنرال فیض د جنرال باجوا په کور کې ملاقات وشو زموږ ورسره، نو وایي چې په مارچ کې به د پنجاب درکو او بیا به د یو څو میاشتې پس وفاق درکو، ځکه چې هغوی سیاست کې یو پوره رول دی. نو
هغه رژیم چینج داسې طبیعي راوسته چې د پی ډي ایم جماعتونو کم خلک دي د زرداری فیملی او د نواز شریف فیملی د دوی باندې د 1100 ارب روپو کیسونو دوی د عوام د فایدې قانون سازي نه وکړي دې ته پرسن سپیسیفیک قانون سازي وي د شخصیت دپاره د خاص خلکو د خلاصېدو دپاره قانون سازي دوی چې دا قانون کو د نیب قوانینو ټول بدل کړه نو هغې کې یو خو دا قوانینو 2 پوینټ پکې اهم دا یو دا چې کله کابینه فیصلې وکړي نو هغه باندې به بیا نیب کاروی نشي کولی او درېیمه دا چې د 50 کروڑ نه کم د کرپشن کیسي اب نیب نشي اغستی لکه دا شی لیګل کړی چې 49 کروڑ 99 لاکھ 99,999 روپے کرپشن کا باچا ګرځه نیب تا تخوالم نشي درتلی نو په کیستونو د 50 کروڑ نه یو روپے کم کرپشن کوه نیب بقواله نه درځي دا قانونونه چې کله بدل شو نو عمران خان د دې خلاف سپریم کورټ ته لاړو او سپریم کورټ هغه له سټې ورکړه چې او دا شخصیاتو لا فایده ورکوي عوامو ته څه نه کوي او د قوم به 1100 ارب روپے ډوبې شي بیا په عدالت کې چیف جسټس قاضي فایزي سره راغی اخو د مسلم لیگ نون او د اسټابلیشمنت او د دې ټول سرپرست دی هغه بیا 15 رکنی بنچ ته فیصله بنچ جوړ کو او حکومت نظرثانی وکړه نظرثانی کې بیا عمران خان یو پیر د جیل نه پدې کې پیښ شوی دی چیف جسټس ته وی چې دا قانون تاسو منزور کړئ نو دی به ماته ذاتی فایده وکړي خو زه د خپل ذاتی فایدې دپاره نه یم دا د قوم 1100 ارب روپۍ دي دا ډوبېږي نن بیا 3 میاشتې هغه فیصله هغوی چې دلایل واورېدو رکاو کړې وه او نن یې سنا وکړه او هغه د عمران خان اپیل مسترد کو او د حکومت نن ډیفنس دی دا نو د کرپشن ډیفنس قاضي فایزي صاحب کو چې دا 1100 ارب روپۍ چا لوټ مار کړی او ځان له قانون جوړ کړی او ځان ټول خلاص کو دا ټیک دی اوس په دې کې د عمران خان ته څه فایده ده عمران خان داسې دا ټول نظام د مرۍ نه نیولی دی چې کو دای ګټلی وي دا کیس عمران خان نو 1100 ارب روپۍ چې کم خلکو لوټ مار کړي ټول به د نیب په قانون کې بیا گیر شوي او کو بیلو دا کې نو عمران خان ته ذاتي فایده دا شوه چې 2 کیس دي یو دی توشاخانه نو هغه د 50 کروڑ نه کم دی نو عمران خان کیس خو هم ختم شو او یو دی القادر ټرست کیس نو هغه کابینه فیصله کړې وه نو دوی قانون جوړ کړو چې کله کابینه فیصله وکړي هغې کې نیب هیڅ نشي کولی نو دغه هم فایده عمران خان ته وشوه خو ملک تباه شو 1100 ارب روپۍ زما او ستا د ټیکس د پیسو د اشرافیه وخوړی د قانون په بدلولو کې او چیف جسټس قاضي فایزي سره سہولتکاري وکړه چې دی له تحفظ ورکو دا د دې ملک بدقسمتي ده یو طرف ته امریکا ده چې امریکې کې د جو بایدن صدر د امریکا د دنیا ټول نه طاقتور ملک د امریکای صدر د دنیا د ټول نه طاقتور سړی خپل زوی د 14 لاک ډالر د ټیکس د فراډ نه نشي بچ کولی او 14 سال سزا او 2 لکه ډالر په جرمانه کیږي او بل طرف ته واړه مجرمان دي او 1100 ارب روپۍ خوړلي دي او هغه ورته قاضي صاحب سپریم کورټ معاف کړي دا زمونږ بدقسمتي ده دا څلور خبرې وي ما وی چې تاسو ته ووایم او د دې ټولو کې سہولتکاري زمونږ ادارې کوي کم چې دا دعوه ده چې زمونږ په سیاست کې څه عمل دخل نشته زما په یقین دی زه د هغوی په دې خبره اعتبار کوم خو زمینی حقیقت څه دی ستاسو څه خیال دی په سیاست کې مداخلت شته او که نه کمنټ لازمنو کې او کو ویډیو مو خوښه شوه نو لایک یې کې شیر یې کې کمنټ وکړئ ځکه چې فایروال کوم حکومت لګولی ای ناکامۍ دپاره ستاسو تعاون ډېر ضروري دی سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته